أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. سورة الأعراف 130 نمبر آیت. په دې آیات کې د فرعونانو بخپل ضد باندې ټینګ پاتې کېدل او د موسی علیه السلام د دغه مناظرې او د دغه مقابلې د فتح نه وروسته د موسی علیه السلام مخالفت کولو تفسیری واقعه ده. مخکې موږ ویل چې د فرعون او د موسی علیه السلام منځ کې مناظره وشوه، بحث وشو. کومه مقابله چې وشوه هغه موسی علیه السلام د دوه معجزو په پیش کولو سره دغه مقابله وګټله او فرعونانو وبیلله. هغې منځ کې موږ دا هم ویلې چې ډېر کسان هغې سره مسلمانان شو. د یو روایت مطابق تقریبا 3 لکه خوښه جادوګرانو پکې هم ایمان راوړو او دغه شان د فرعون د قومیز چې هغه د سحر او جادوګرو نه متاثر او هغې هم ډېرو ایمان راوړو. فرعون خپل ضد قایم ونیو او خپل قوم یې ویراو چې ایمان به نه راوړي. بني اسرائیل هم ویرول، هغې ته یې هم وارننګونه ورکړل. د دې سره سره موږ دا هم ویلو چې د دې دوه معجزو په وجه باندې فرعون به دومره روب کې راغلی چې خلکو به ته بیا بیا وریادول چې موسی علیه السلام او هارون علیه السلام د هغه قوم چې کوم دی داسې مه پرېږدوه، ستا خدایي نه مني، ستا د خدایانو خدایي نه مني. خو فرعون به د موسی علیه السلام ذکر نه کاوه، هغه نوم به یې نه اخیست، ځکه چې په دومره روب کې راغلی چې د هغې بحث کول د ده په وس کې نه و. بیا د هغې نه وروسته د بني اسرائیلو باره کې د دوباره د نارینهو د وژلو د ماشومانو د حلالولو اعلان دوباره بیرته وشو. هغه زوړ قانون چې دی مخکې نافظ کړی او د موسی علیه السلام د پیدایش نه وړاندې، بیا د موسی علیه السلام د پیدایش نه بعد هغه ختم شو، اوس یې دوباره بیا اعلان کړو. خو د موسی علیه السلام باره کې څه ونه ویل. موسی علیه السلام د دې واقعې نه وروسته 20 کاله په مصر کې پاتې شو او مختلفو ځایونو ته به د اسلامي دعوت په یې چلاو، آسماني دین او آسماني شریعت دعوت به خلکو ته ورکاوه. فرعونیان به خپل ضد باندې ټینګ مسلسل به مخالفت کا. نو چې کله مخالفت د دوی ډېر شو، د 20 کالو پورې چې فرعون باندې کومې حادثې راغلي دي او د 20 کالو نه وروسته د فرعون د هلاکت تفصیلي واقعه د ذکر کیږي. الله تعالی وایي ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین، یقینا موږ ونیو قوم د فرعون بالسنین په قادسالۍ سره. په دې معنی سخته قادسالي راغله، بارانونه نه کېدل، فصلونه نه کېدل او تقریبا تاریخي روایتو مطابق دا قات 2 کاله مسلسل جاری و. ونقص من الثمرات بکمیدلو د مالونو لعلهم يذكرون، دې دپاره د خلک نصیحت قبول کی او دا خبره ومنله چې د آسماني دین او شریعت مخالفت په وجه باندې عذابونه راځي الله راولي. دې دپاره د عذاب 2 کاله وچلېد. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د بیسینین تعلق د کلیو بانډو سره دی، په دې معنا سره چې فصلونه خلک په کلیوالو علاقو کې کوي او د ثمرات تعلق د ښارونو سره د باغونه په ښارونو کې. وایي دا داسې عذاب و چې کلي او ښارونه یو شان متاثره کړي، یو شان عذاب او سخت قاساري وه. نو دا عذاب د 2 کالو پورې وچلېدو او حکمت یې دا و لعلهم یذکرون چې دا خلک نصیحت قبول کړي، مسلمانان شي. بیا د دې عذاب نه وروسته دوی راغله او موسی علیه السلام ته فریاد وکړو چې دا عذاب رانه لرې کړه، موږ ایمان راوړو، اوس موږ ته پېژندلی ته واقعي پیغمبر یې، ستا د معجزاتو نه موږ متاثر شوي یو. موسی علیه السلام د الله نه سوال وکړو. دا قادسالي 2 کاله بعد ختمه شو. چې کله دا قاد ختم شو نو فرعون کسان ولېږل چې تاسو لاړ شئ غلې چې کوم ګودامونه دي وګورئ چې څومره داري پکې دي. هغوی چې اندازه ولګوله نو ویې ویل چې د قادسالۍ د تېرېدو نه بعد مونږ چې کوم سامان جمع کړی دی تقریبا د 1 کاله پورې نور هم کېږي، دا نشته. د هغې نه بعد دی بیا اعلان وکړو چې دا کومه خشکي چې راغلې وه، کوم قادسالي چې وه، نو دا د موسی علیه السلام او د هغه د ملګرو د سپېروالي په وجه باندې قادسالي راغله چې دوی راغله، دوی سپېره و، نعوذ بالله، قادسالي راغله د هغې سره. اوس چې کوم بارانونه بیرته وشو، د قادسالي ختمه شوه، دا زموږ خپل کمال دی او دا زموږ خپل حیثیت دی. اوس د دې سپېروالی ختم شو، بارانونه راخېږ شو. هغه د عذاب تعویل په بل شان انداز باندې وکړو، بل طرف ته عذاب واړو، عذاب یې بس سپېروالي سره بدل کړو او بارانونه د موسی علیه السلام دعای په خپل کمال سره بدله کړه، د هغې تعبیر په خپل کمال سره وکړو. الله تعالی وایي فاذا جاءتهم الحسنه، هر کله به چې راغله دوی ته پراخي، عذاب به ختم شو، د هغې په ځای پراخي راغله.
قالو دی بویل لنا هذه دا زمونږ د پاره ده، یعنی دا زمونږ حق دی، دا راحت او سہولت د زمونږ خپل ذاتی حق ځکه میلاو شو. وان تصيبهم كبر سي دوی ته سيئه تنگستیا عذاب فراغه يطيرون ببطارين ولا بموسى موسی علیہ السلام سره ومن معه او دغه چا سره چې هغه د موسی علیہ السلام سره وو. بیا د موسی علیہ السلام دغه ملګری به بدپارینی ولا چې داس پیره خلک راغلي دي مونږ ته عذابونه شروع شوي دا چې نو راغلي هغه وختونو کې عذابونه بنو. الله تعالی جواب کوي الا خبردار انما طائرهم یقینا د دې بدپالیان عند الله اذا الله سره دي دا عذابونه الله مقرر کړل الله را لېږي درس پیروالي وجه نه ده. ولكن اكثرهم لا يعلمون لیکن اکثر خلق پوهیږي نه. وقالوا او دی بویل مهما تاتنا هر څومره چې تراوړې مونږ ته به هغه لاره من آیت د نخونه لتسحرنا بها چې مونږ باندې جادو وکي داغي په وجه باندې فما نحن لك بمؤمنين من نيو بتاوان یقین کوونکی. د دې عذاب نوروز قاصالې نوروز ته اعلان وکړو موسی عليه السلام ته ویلو چې څومره نخي او چې تورته معجزې وي دا مونږ ته پیش کی نو دې معجزو چې ستا په وینا باندې معجزې دي د دې حقیقت فرعونانو ویل لا سحر دی نو دا کومه نخي چې ته پیش کې په باندې بجادو کې نو څومره جادو چې په باندې وکړي څومره نخي دلایل پیش کې بیا د باندې هم یقین نه کوو یعنی اس کله هم مت ایمان نه راوړو څومره معجزې چې راوړي موږ باندې ایمان نه راوړو. دا خبره د وو کال نو ورسته وکړه چې کله وکړه قاصاری تیر شو او دغه نه بعد موسی علیہ السلام په دعا سره باران وشو دا خبره وکړه. الله تعالی فارسلنا عليهم الطوفان من را ولګه په دې باندې طوفان نه مراد د وبو طوفان دی. طوفان د هوایی یو د خالص وبوي بل اغرج طوفان کی هوا او یو زیشي هغه ته هم طوفان ویل کی. د فرعونانو طوفان خالص د وبو هوا پکې بالکل نه د دې طوفان کیفیت دسیو چې په کوم ځای کې فرعونان ناس او ارض الته به ولاړ که فرعونان سره به کې ناستو نو الته بډان جوړېدو بو کې بډو بيدو د مړې پورې په بو کې ډوبې دو کوم ځای کې به چروټې د کې ناس سم نصیب وره کوشش وي او دی به ارض به پټ کوم ځای کې به د کې دوه اراده وکړه کوم ځای کې به کټ پروتو او دی به سم ناستو یو دم برابر سیر شي کوټه وډه کا شو دوه ته د کې دوه ځای بالکل نه پیدا کېدو پټو کې به وي کورونو کې به وي ارض کې به وي دومره مقدار مارش دی به ډبول نه خو هغه سره به روزګار هم نه کېدو. بیا به دې کې د موسی علیہ السلام ښکارا معجزه دا و چې د دې کورونو سره نږدې د بنی اسرائیل کورونه هم موجودو کورونه نږدې د بنی اسرائیل په کورونو کې مو بنوي دغه په باړو کې پټو کې هم بنوي دا به سره د فرعونانو کورونو په پټو کې بوي. دا عذاب چې کوم دی نو د یو روایت مطابق دا ورستنی عذابونه هر عذاب یو هفته چلیدل او رزين روایت مطابق دا میاشت پورې چلیدل میاش یا هفته به جو چلیدو. دا غینه بعد بدوی را موسی علیہ السلام ته فریادونه شروع موسی علیہ السلام دعا سره عذاب ختم شو بیا به دا غینه ورسته 3 هفته یا یو میاش دا به امن او سہولت به امن به دوی ته موقع ورکړل چې تاسو سوچ فکر وکړئ ایمان راوړئ. دا یوې میاشتې نو ورسته بل عذاب شروع شو نو بده کې دا قاصارې نو ورسته طوفان د وبو راغی چې کورونو کې بهر شي کې باندې غو ولاړې وي او خلک یې په عذاب کړي او ژوند پکې نه تیرېدو. د دې نورسته بیا 3 هفته میاشت پورې امن بیا دغه نه بعد والجراد ملخان دینه بعد ملخان راوته. د ملخان دومره خطرناک ملخان تاریخي روایت لیکلي دي چې د کورونو د لرګي دروازې وخړلې کم کورونه چې د لرګونو جوړې د دې د برګي بار چتونه پر برګي وخړلې چتونه کتر واچول کورونه کې بنوتله د خوراک کم شی به مخې لورته جابه د لرګي د مکم لوخه جوړو کم سیس به د خوراک قابلو دا سيزونه یو ماپ نه هر څه یو خړل په کورونه وران شو. دا عذاب هم تقریبا د یوې میاشتې پورې جاری و. وی میاشت بعد وروسته د عذاب ختم شو د موسی علیہ السلام په دعا سره او پسرونه او بوټي خو به سر نشه کار کول ازمکه کې بخاوره کې بیا دې ځکه کې ښکارا حکمت او معجزه د موسی علیہ السلام دا سرګنده و چې د موسی علیہ السلام او د بنی اسرائیل کورونه د دې په خوا کې موجودو مصر کې خودی ملخانو به د بنی اسرائیل پټو پسرونو ته خله هم نه ورولل هیڅ شی به هم نه خوړو دا به خالص د فرعونانو باړو کې د ملخان پراته وو داغي کورونو ته بنانه وتل او بنی اسرائیل ته بسنوي. دا عذاب بیا دغه یو میاشت نورسته یو روایت مطابق یا د یوې هفته د عذاب نورس د ختم شو بیا د یوې میاشتې پورې امنو بیا الله تعالی وی والقمل او سپګي دا غیر باس سپګي را برسره شو. قمل چې کوم دی په عربی کې د سپګو د حمله کې کوم سپګي په جامو کې په یختو کې د انسانانو کېږي
او دا سپګو ته هم ویل کېږي چې کوم بدانو کې کېږي. نو دا داسې لفظ دی چې دغه دواړو ته شامل دی. نو ممکن ده چې په دې باندې دانو سپګۍ هم را برسېره شوي، دانې دې خوړلي، او په دې باندې هغه سپګې هم را برسېره شوي چې کوم انسانانو کې کېږي، انسانان خوري. دغه سپګې او سپګۍ چې کوم دي نو دا په دومره پیمانه باندې وي چې د فرعونیانو باندې چې کله را خورې شولې نو د دوی سرونه ګنجي کړي، د دوی وریځ چې کوم دي د وریځو د یختې ته هم خوړل، مکمل اسې پاتې شو، خراب یې کړ. بیخي به دې سره چا د آرام ساه اخیستلی نه شو، ډېرې زیاتې وي د وجلو د کمولو څه طریقه یې ورسره نه کړې، د عذاب صورت. د دغې نه علاوه چې کوم دی مخکې موږ دا خبره وکړه چې فرعونیانو چې کله اندازه ولګوله چې زموږ سره د خوراک سامان راشن چې کوم دی یو کاله پورې پاتې دی شته دی، نو بدماشي یې د هغې نه بعد شروع کړه چې په یوه خبره دې هم یقین نه کوو. 10 بګۍ لاړې د دوی هغه ګودامونو ته داخل شو، او دوی د ګودامونو یې داسې طریقه باندې ووال چې 10 کیلو دانې به وي، د هغې نه به 2 کیلو وړه وتل. په دې انداز باندې د دوی هغه چې کوم دی آمدن خراب شو. دغه تفصیل چې کوم دی معرف القرآن نقل کړی دی. دا عذاب بیا ختم شو، بیا د 2 میاشتې پورې چې کوم دی نو سهولت و آرامو، او دغه او کوم عذاب چې ختمېدل د موسی علیه السلام دعا سره به لرې کېدو. فرعونیان به غونډ راغله په جرګه باندې، موسی علیه السلام ته به زارۍ وکړله چې دا عذاب رانه لرې کړه، بس ایمان راوړه بیخي تیار شي، اوس نور سره پکې پاتې نه دي. خو چې عذاب به کله لرې شو هغه زړه بدماشي به بیا شروع او بیا به ګمراه شو. د هغې نه وروسته والضفادع او چندخان، د دې نه بعد د چندخانو عذاب شروع شو 1 میاشت وروسته. دا د چندخانو داسې عذاب و چې د فرعونیانو باړۍ د چندخانو نه ډکي مکمل. دغه شان کم قبطي سړی د فرعون کم قومیز چې و دا به چې په کوم ځای کې کېناستو یو دم به چندخان یو ډېری جوړ شو، او دغه سړی به چې کوم ځای کې ناست و د مرۍ پورې په چندخانو کې به ډېري کې به پټ شو، روټۍ ته به کېناستی نه شو، بس ناڅاپه به دا ډېری ورته چندخانو نه جوړېدو، او د کېدو ځای نه به یې نه و. او د دې عذاب کیفیت هم داسې و چې دا چندخان د بني اسرائیلو کورونو ته نه اوختل، د هغو ځمکو ته نه اوختل، دوی صرف فرعونیان یې راګیر کړي او هغوی خراب کړي. موسی علیه السلام قومان دا عذاب بالکل نه و. نو چې کله دوی ختم شو د 1 هفتې نه وروسته بیا موسی علیه السلام ته په جرګه باندې ورغله، او ډېر عجزي زارۍ ورته وکړه، او ډېر تاکید یې وکړه چې اوس بیخي هوښیار شوي، اوس هم عذابونه بیخي پېژندلي دي، دې پرې دا عذاب رانه لرې کړه، ایمان راوړو، بني اسرائیل د سره لیږو، ازادوي یې، خو بس دا عذاب لرې کړه. موسی علیه السلام بیا الله ته سوال وکړ، دغه عذاب هم لرې شو. والدم بیا د یینې عذاب شروع شو. یینه د دې عذاب نه وروسته چې کله چندخانو عذاب ختم شو، میاشت بیا سهولت او گزاره کېدل ست نه و، میاشت بعد د یینې عذاب شروع شو. د یینې عذاب په دې انداز باندې و چې د بني اسرائیلو څومره کویان چې دوی به ته اوبه راویسته چې بسترې یې نه وي، که دوی به د بل ځای نه بله چا خوراک راول تیار خوراک سالم، او د دې قبطي لاس به ورسره ولګېد نو اټومیټک به یینه شو. تاریخي روایت په دې کې په دې طریقه باندې دي چې یو دسترخوان ته به اسرائیلي او قبطي دواړه ناست، روټۍ ته به ناست، نو کوم سالن به دوی ته پروت و دا به عام ټیک سالن و، خو چې کله به د قبطي نوڼۍ راوچته کړله هغه به یینه شو، د په لاس کې به سره یینه شو، او چې کله به د اسرائیلي نوڼۍ راوچته کړله هغه به نه یینې کېدله. په دې طریقه باندې دا عذاب هم به دوی باندې 1 هفته وچلېدو چې د خوراک هېڅ شي ته یې ګوتې وروړلی نه شوې، هر شی به یینه وه، او د یینې ډېر خپل دروند بوی دی او ډېر زورور څیز دی، د خوراک قابله یینه نه وي. دې عذاب هم دوی سخت خراب. آیات دا ټولې نښې وي مفصلات جدا جدا، دا معنا د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ده. د دې مطلب دا ده چې دا ټول عذابونه جدا جدا رالو، یعنی چې کله به طوفان راغی په طوفان ټیم کې ملخان نه و، صرف طوفان به و، بیا به چې کله ملخان را برسېره شو نو بیا به کې دا نور عذابونه نه و، صرف د ملخانو نمبر به و، بیا چې کله سپږې را برسېره شوي نو خالص د سپږو عذاب به و، په دې کې به دا نور عذابونه نه و. داسې دا ټول دا کوم عذابونه چې ذکر شو دا ټول عذابونه جدا جدا راغلي، ځان له ځانه راغلي، شخصي طور باندې د یو بل سره ګډ وډ نه دي راغلي. خو د ټولو عذابونو د ختمېدو نه وروسته مفسرین لیکي چې کله د یو قوم هلاکت الله تعالی مقرر کړی هلاکوي، او د هغې جرمونه ګناهونه دومره چې د معاف کېدلو قابل نه وي، نو دومره لوی لوی ښکاره عذابونه هم په هغې کې لاره نشي پیدا کولی، د هغې ذهنونه کاږه شوي، نو د عذابونو د الله تعالی د قدرتونو هغې کاږه واږه تعبیرونه کوي، بل شان تعبیرونه کوي. نو په دې ځای کې نور تعبیرونه کول چې دا د موسی علیه السلام سپېروالی دی او دا زمونږ تدبیر کمزوري وه او دا چل شوی دی هغه چل شوی دی، داسې نه ویل چې عذاب دی. نو بیا هم په خپل کفر باندې کلک شو، چې کله کلک شو الله وایي فاستکبروا ځان یې لوی وګاڼو، بیا یې هم ایمان را نه وړو. وکانو او دی وو قوما داسې قوم مجرمین چې ظالمان یې، مجرمان یې، مجرم ګناهګار ته ویل کېږي، ظالم ته ویل کېږي، نو دوی داسې قوم او مجرمین چې ګناهګار وو.